وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ظلم وچشته وایي د ظلم اصل معنی د له خپل ځایه یو شی لرې کول او د خپل دا شی بې ځایه ځای ښودل، یعنې د یوې درجې شی یوه بله درجې ته یا له درجې لرې کول، وده ته یایي ظلم. او په شریعت کې وده ته ظلم یایي چې د الله تعالی یا د مخلوق سره زیاتی کول یا د الله او د الله مخلوق حق نه ادا کول یا خوړل. قرآن په دې باره کښې داسې فرمایي والله لا يحب الظالمین. د قرآن اټل فیصله ده د الله تعالی داسې فرمایي چې الله تعالی یایي زه ظالمان نه خوښوم. والله لا يهدي القوم الظالمین، او چې کوم ظالمان دي هغو ته څه خلیار نه ورښیم او نه یې څه خلیار دوی میندولی سي چې تر څو پورې توبه نه یې کښلي له دا خپله ظلمه څخه. دا ظلم به د قیامت په ورځ له تورو تیارو څخه له تکو تورو شپو څخه به یوه شپه وي، یعنې ظلم به تیاره وي، دا به رڼا پرې نه وي. اوس که موږ راشو ظلم به لیا له مخلوق سره له الله سره کاږي لیا به له مخلوق سره کوي. که له الله سره سي لیا به د ده په ذات کې د ده له ذات څه به ظلم کاږي، ذات بې نه مني څوک، لیا به د ده صفات نه مني، دا په صفاتو کې ظلم دی، او لیا به د ده حق نه ادا کوي د عباداتو چې پر موږ باندې کم حق دی او دا کم دی زموږ خالق رازق مالک دی، موږ ده راپنځولی یو، نو دغه حق ادا کېدلو دی به ځان د خدای بنده نه بولي او دی به ځان د خدای مخلوق نه بولي، نو دغه هم ظلم دی. بیا په دې باره کښې که داسې وي چې اوس الله تعالی سره سته ظلم کوي، آیا الله ته فایده نقصان تاوان زیان رسولی سي؟ نو الله تعالی په قرآن صفا وایي الا انفسهم، دوی الله تعالی ته څه تکلیف زیان ظلم تاوان نسي رسولی. که دوی دوکه ورکوي که څه کوي هم وخپلو ځانو ته ورکوي، که دوکه ورکوي و ځان ته ورکوي، که ظلم کوي له ځان سره کوي، په الله تعالی یو شی هم نسي کړی. بله ظلم که له مخلوق سره سي، له مخلوق سره ظلم یعنې مخلوق مړ کول، له مخلوق څخه مال وړل او د مخلوق عزت خرابول او د ده بې عزتي کول، په معاملاتو کښې په کاروبار کښې له مخلوق سره ظلم کول، په فیصلو کښې ظلم کول، په علم او عمل کښې ظلم کول، او ظلم د ظالم ملا غشتل، د ظالم حمایت کول او د درواغو ملګری جوړېدل یا درواغ ویل، دا هم ظلم دی، او د الله تعالی له بندګۍ ځاښ وتل یا د الله له بندګۍ څخه انکار کول. اوس دا اګر په ظلم کې راځي، اوس دا ظالم به څوک وي؟ ظالم اصل کښې چې هم څورې زورور وي او ځان ته زورور وایي، بیا که ځناور وي او که انسانان وي نو دوی ظلم کوي. نو په حدیث شریف کښې راځي، روایاتو کې دغسې راځي، په روایاتو کې راځي چې تاسې د ظالم او د مظلوم مدد کوئ. د مظلوم مدد خو دا دی چې له ظلمه یې کاږئ د ده ملګري جوړاږئ، او د ظالم مدد دا دی چې دی له ظلمه څخه منې کوئ، له ظلمه یې ورې کوئ، یعنې له ظلمه یې دروئ که طاقت وه، که په لاس وه په لاس یې دروئ، که په خوله وه په خوله یې دروئ، که نه نو بد یې یاتوئ. بله خبر دا ده چې ظالمه به څوک وي، دا په انسانانو کې هم کېدای شي، په ځناورو کې هم کېدای شي. که په ځناورو کې تاسو وګورئ بیا مو ښه سر په خلاص وي. په ځناورو کې دا خرخوړو حیوانات چې دي، لیوه کاږه بل ګیداړل یا داسې نور چې چیر پاړ کوي، چې کوم څیرل او خوږول خوړل کوي، دغه ځناور دا پر دانورو کمزورو باندې دغه نمونه شی حملې کوي. نو په یو روایت په یو آیت الله تعالی فرمایي اولئک الانعام، تاسو ځناور یاست، بل هم ازل بلکې تر دام بدتره بیکاره خوړجن او هیڼې یاست. اوس دا ظلم که ملا کوي، که مفتي کوي، که ملک کوي، که قاضي کوي، که جج کوي، که جرنیل کوي، که وزیر اعظم کوي، که تر لاندې طبقې پورې راشي، که حتی کې د کور مشر یې کوي، خواښې یې کوي، پنځرندو یې کوي، ښځه یې پر لیکانو کوي، چې پر هر چا هر قسم په هر طریقه کې چې کم هم څوک ظلم کوي، الله تعالی یې دغه زما نه دی خوښ. دا کسان زه نه خوښوم، او چې د الله چې کوم سړی نه یې خوښ، هغه د نبي هم نه دی خوښ، هغه د اسلام هم نه دی خوښ، او هغه د انسانیت نه دی خوښ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.